انفسهم ينصرون او دوی د دې طاقت نه لري چې د دغه امداد وکي او دا خو نور خو پرېږده چې د ځون امداد نشي کولای. وان تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم او که دغه وغوړي د هدایت طرف ته سهلیاري طرف ته نو د دې اتباع نه کوي. سواء علیکم ادعوتموهم ام انتم صامتون برابر ده په هغوی باندې چې هغوی ته دعوت ورکړي یا ونه غلا کړي. اردو کی ترجمہ کروں ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون کیا وہ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ ایسی چیز کو جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں. ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون اور وہ اس بات کی طاقت نہیں رکھتے کہ ان کی مدد کریں اور نہ وہ اپنے آپ کی مدد کر سکتے ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ اور اگر انہیں تو بلائے سیدھی راہ ہدایت کی طرف تو وہ تیری تابعداری نہ کریں برابر ہے تم پر کہ تم انہیں بلاؤ یا خاموش رہو. دا گزشتہ سبق کی مو دایلیو اللہ رب العزت د انسان متعلق دا خبره کړي وا چې انسان الله نه اول اولاد غوړي چې کله بیا اولاد الله رب العزت وتویر کی نو بیا هغه غیر الله طرف ته دغه نسبت وکي چې دا خو موته دیره کړه ده دا خو موته بوت را کړه ده دا خو موته فقیر را کړه ده دا خو موته ولی او پیر فقیر را کړه ده. الله رب العزت فرمایي چې ور کړه وته مووي او نیازونه او نظرانه هغه د نور په نامي باندې بیا کوي بیا دربارونو ته چی بیا زیرتونو ته چی چې دا تو موته روکړل. نو دي چې الله رب العزت دا فرمایي چې ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون دغه الله سره داسې شریک ته راوکوي چې هغه یو شایان نشي پیدا کوي. چنانچه الله رب العزت په ولسمې سپارې کې د داسې خلکو متعلق دا فرمایلی دي چې ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له صداغه چې د کوم معبودان باطله عبادت کوي دا داسې معبودون دي داسې خدایون دي چې دا که اټول یو ځای ته راجمع شي بیا یو مچا نشي پیدا کولی. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. الله تعالی فرمایي څه مچ پیدا کول خو ډېره لرې خبره ده. که دا مچ د دغو بوتانو نه چې شه وتښتوي که نه نو دغه بوت کې دومره طاقت نشته چې مچ نه خپل شی رستون. نو الله رب العزت فرمایي ته ضعف الطالب والمطلوب چې دا چوکې عبادت کوي دا هغه طالبه کمزوره ده او مطلوب چې دی چې عبادت یې لګیا کړی ده دا کمزوره ده. چنانچه حضرت ابراهیم علیه السلام بوتون موت کړلو بوتون موت کړلو نو د دې پلور چې کوم دا هغه په خپله بت پرست خو بلکې بت فروش و هغه به بوتون جوړولو او بیا به خرڅولو. نو هغه ورته راغللو هغه ورته ویلو چې د بوتون تو موت کړي دي. نو ابراهیم علیه السلام ورته وفرمایلو څه خطت چې یایي چې دغو خدایون دي خندغونه پښتنه وکړه چې تو ته وښیي که نه چې چو موت مونه څه پښتنې کوي چې چو موت که دای تو خدایون دي او کم از کم دوره خبره ته وښیي که نه چې مونږ چو موت کړل. چنانچه د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دوه ملګري وو حضرت معاذ د دواړو نوم حضرت معاذ و یو معاذ ابن جبل او بل حضرت معاذ ابن عمرو ابن الجموح نمای و. دا دواړه مسلمان نو ژوندکي وو وړکي وو. نو کله چې دغه وړکي وو نو دغه به څه چال وکړلو څه دغه به لوړلو خلکو ته به بوتون متولو څه بوتون به متولو نو د کومې تبای والا بوتون وای دا خې به موت کو چې د کوم لرګیو نه جوړ وای هغه لرګي به ټوک ټوک کړلو بیا به څه په محلې کې په هغې علاقې کې چې کومې غریبي داسې ښځې وي چې میړونه یې مړه وای غریبانې به وي نو هغه لرګي به ټوک ټوک کړلو هغو ته به ویلو چې ورباندې پښتان وکړي نو دا کور به کولو. دا یو چې کوم حضرت معاذ ابن عمرو ابن الجموح وو د دې چې کوم پلور و عمرو ابن الجموح دا په خپله لوی بت پرست نو د دې کوم ځوای وو د بل ملګری و د دغو پلین دا و چې یاره د پلور چې کوم د دوره تانګ کوم چې دغه بت پرستۍ نه توبه ګور شي. چنانچه دغو به لوړلو نو پلور یې ځان ته یو بت جوړ کړی نو دغو به لوړلو د انسان چې کومه میتیازه ده دا به ورباندې د شپې چې کوم دا که نه په دې به یې ولړل ورته هغه بت او نه راوه به تخل
نو دغه به پلور به ته سبا یې راغلل او بوت مې څه کوم دا چوخه چان کړه ده نو هغه بوت پې ومینځلو بیا به خوشبویانې مشبویانې په ولګولې بیا به څه کوم دغه ځای کې کېږدول دغه به بیا ورپسې شپې ویرغللو بیا بیا دا حرکت وکړلو نو هغه یې تانګ کړلو یوه ورځ یې هغه ورسره څانګ کې تبرګای کېږدول هغه بوت ته یې ویلو چې داسې چال به وکړې د نن څه ته رو څه شي څه په دغه تبرګي دا داسې ټوک ټوکې لکه د توده کوي چنانچه دغه ورپسې راغللو بیا یې ورته ټوک ټوک کړل خیر یې واورېدې داسې چال وکړلو څه دغه دوړه چې کوم حضرت معاذ ابن جبل او معاذ ابن عمرو ابن الجموح دغه بوت راوخستلو او یو کوتیکای مړ پروت و مردور هغه کوتیکای د بوت پرې مړی ته ور وچولو او داسې یو کوي غنې و اخکوي ته ور وچولو دا بوت سره د اخکوتي کی ته ور وچولو نو دا ورپسې سار و هغه بوت پسې پټه شو اخري چې کوم دغه بوت څه ولیدلو ځای نو هغه سره پروت نو ځان سره یې ویلو څه قسم په رب د څه ته خدای نشي کېدای دا بوت ته دی څه کته خدای وای کم از کم ځان تحفظ خو به کړه واګا نه بل چې به ته تحفظ وکي چې ته ځان نشي کوای لري ورکش چنانچه راغلو پیغمبر علیه السلام ته او مشرف به اسلام شو نو بهرحال الله رب العزت دی آیاتونو کې اندا ورته فرمایي چې تاسو د دې مخلوق عبادت کوئ چې هغه چې شخص خود پیدا کوي چې شخص خود نشي پیدا کوای چې هغه په خپل دی بل چو پیدا وخت چې یو شای خپل دی بل چو پیدا وخت هغه بل څه پیدا کوي ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون او دغه د توسو امداد غڅ کوي شي ولا انفسهم ينصرون دي ځون امداد نشي کوي دا کې سیمه د تطهیر کړي چې د ځون تحفظ نشي کوي یو بوت یا یو د پیر فقیران د چوته مکبرونو ته سجدي کوو د چونه نظر و نیاز چوته کوو د کوم مزارات ته مو چو توسو دربار ته لوشه یا په ملتون کې بهشتي دروازې ته لوشه نو توسو څه د خال یا شاباس کلندر ته لوشه نو تاسو به حیران چې دا مخلوق د څه ځون نه جوړ کړی دي مخلوق اشرف المخلوقات دا خو کوم دا ګور علماء کرام فرمایي دلون دي آیات کې اندا ورته فرمایي وین ته دوه ملل هدا لا تبعوکم تاسو څه خبره وته وکي تاسو خبره کوم دا کنه دا نشي منای ویلې چې د منل تکاتور کې نشته دینه خغه تاسو ته تاسو هغه گیدای شه چې دا خبره وکي دی هغه خبره جواب ور کوي شه دا واجبات تاسو کوم دا کنه یو عمل کې تاسو یو تضاد دا یو معکوس عمل تاسو کوي الټا عمل کوي تاسو کو ته بوتونو نډیر خې دا خو نه غیدای شي نه خو دای شي نه ورېدای شي هغه پر نسبت خو تاسو سره زارې تاسو غیدای شي تاسو وخت ضرورت بل سره منډه ترلا کوي شي بل سره لګیم دودا کوي شي نو دا خو هیڅ نه شي کوي نو الله رب العزت دی چې انسان کمکله طرف ته اشاره کوي په دغه آیتونو کې چې ګوره دا انتهایی کمکلتوب ده چې تاسو غیر الله نه غوړئ نو مو هغه ته یا یو فتواګونې ورته ورکو چې تاسو کافرونه دغه د بوتونو ته سجدي کوي مو خپل قبرونو ته شپاوري د قبر پرستی مو شروع کړی دا شپاوري د مزاراتو کې ساری یو الله نه غوړئ اخ سمیع او بصیر اخ خبیر او علیم نه غوړئ چې هغه د دنیا هاري ذره نه خبر دا ټول دنیا مغه پیدا کړی دی د دنیا دغه نظام غراون کړل الله د مونږ ته نیک عمل توفیق نصیب کړي